عزتمنو مسلمانانو د سیرت په سلسله کې د معراج واقعه بیانېده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوم آسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو او الیک سلیک نه پس بیا د حال ته روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا یو مقام دی اوم آسمان د پاسه، هغې ته سدرة المنتهى وایي. سدرة المنتهى دغه ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد او سدرة المنتهى معنا سدر او سدرا بیرې ته وایي. بیره مشهوره ونه ده او المنتهى اسم ظرف थे वो जगह जो आखिरी सिरा हो د یو ځای آخر چې په هغې باندې انتها کېږي، انتها هغې ته منتها وایي. یو سړی ځي مزل کوي او آخري حد راشي چې د هغې نه مخکې نشي تللی، دی ته منتها وایي. او دې ته المنتهى ځکه وایي چې د لاندې نه کوم مخلوق ځي نو د هغې رسایي دې پورې کېږي، دې نه به بره نشي تللی. که هغه فرښتې ولې نه وي د لاندې د اسمانونو او ځمکې ته چې کومې فرښتې راکوزېږي د الله جل جلاله یو وسیع نظام دی چې د انسان په ذهن کې نشي راتلی. دا ټول مخلوقات او دا فرښتې چې د سترګو په رب کې د اسمان نه ځمکې ته راځي، نو چې کومې په اسمانونو کې دي یا ځمکې ته راځي، نو دی چې په بره ځي نو د دی منتها دغه ځای دی، سدرة المنتهى. بلکې کوم اخبار او خبرونه چې هغه د ځمکې نه، دنیا نه او د اسمانونو نه په بره ځي، نو د هغې منتها هم دغه ځای دی، سدرة المنتهى. او د هغې نه بره بیا جدا مخلوق دی، د فرښتو جدا اقسام دي چې د هغې رسایي بیا لاندې نه کېږي، هغې دغه اخبار هلته نه اوچت کي په بره ځي او چې راکوزېږي نو سدرة المنتهى پورې راځي. نو د سدرة المنتهى نه پورته مخلوق د الله جل جلاله په علم کې دي چې هغه څه دي او فرښتې هغه ټول د منتهى سدرة المنتهى پورې راتلی شي د دې نه ښکته نه. او د ښکته نه چې کوم مخلوق ځي نو هغه سدرة المنتهى پورې تلی شي د هغې نه بره نه. دا صرف او صرف په مخلوق کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیات دي چې مونږ ټول یې د هغه په امت کې الله پاک پیدا کړي وو. هغه ته زموږ نسبت کېږي چې دا امتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دومره لوی اعزاز دا صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دا ټول پیغمبران دي. په پیغمبرۍ کې په رسالت کې د یو هم شک نشته. نوح علیہ السلام پیغمبرو، ابراہیم علیہ السلام پیغمبرو، داود علیہ السلام پیغمبرو، سلیمان علیہ السلام پیغمبرو، موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو، او اسماعیل علیہ السلام د دین مخکې تیر شوی پیغمبرو، بیا په آخر کې عیسی علیہ السلام پیغمبرو. ټول رسل دي، انبیاء دي. لا نفرق بین احد من رسله. د دې پر رسالت او نبوت کې ذره برابر فرق مونږ نه کوو. زمونږ ایمان او عقیده دا ده چې ټول پیغمبران دي. مونږ چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیده لرو، ایمان پرې راوړو چې د الله پیغمبر دی، دغسې دا نور هم د الله پیغمبران دي. په نبوت کې ټول برابر، په رسالت کې ټول برابر. فرق خدا دی چې یو سړی ووایي چې زه الیاذ بالله ثم الیاذ بالله د عیسایانو پیغمبر عیسی علیه السلام نه منم،
داغه نه د نبوت نیم قایله چې دی اوې نو دی مسلمان نه پاتې کېږي ځکه چې عیسی علیه السلام هم الله پیغمبر جوړ کړی دی خو د دې دا مطلب هم نه دی چې په دې وخت کې ته د عیسی علیه السلام په هغه شریعت باندې چې هغه محرف دی په هغه کتاب باندې چې هغه مبدل دی هغه تعلیمات چې هغه مندرس دي په هغې باندې عمل شروع کړي او قرآن پاک پرېږدي نه عمل چې کوي نو په قرآن کریم به کوي او دا الله فرمایي او دا الله پیغمبر فرمایي او منو مونږ ټول چې ټول انبیا دي لیکن فضیلت دی چې الله پاک چاته ورکړی نو خصوصیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې کې ورسره هېڅوک نه دي شریک فرښتې د هغې نه په بره نه ځي جبریل او میکائیل د هغې نه په بورته نه ځي څومره معززې فرښتې دي مقربې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مقام نه په بره تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بیان کې چې په حدیثو کې اوس هم هغه بیان محفوظ دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې تاریخي اقوال نه دي یاد ساتئ تاریخي اقوال نه دي تاریخي اقوال په تاریخ کې کتابونه لیکل شوي زمونږ مذهبي تاریخ کې کتابونه شته د خلکو په تاریخ کې به کتابونه وي تاریخ کې تحرف او تبدل راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ارشاد مبارک او یو فرمان هغه محفوظ دی هغه محفوظ دی دا هغې سره رجال دي هغه رجال چې کومو سړو هغه خبره مونږ ته را رسولې ده د هغه سړو سیرت محفوظ دی هغې خو دنیا نه تللی دي د هغې سیرت محفوظ دی د هغې کردار محفوظ دی د هغې ژوند تیرول حیات هغه چې ژوند دې څنګه تیر کړو دروغ یې وې که نه وې کاروبار یې څه حلال او حرام دا ټول هر څه محفوظ دي چې په کوم سړي باندې څه الزام شته او د هغه په لمنه داغ شته د هغه نه محدثین حضرات هغه حدیث نه راخلي دا تاریخي واقعات نه دي امام بخاری رحمه الله د حدیثو د جمع په سلسله کې د حدیثو د جمع په سلسله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک کې په 1400 کالو کې دا کتاب لیکلی دی صحیح بخاری دغه نورو محدثینو ډېرې خواریانې کړي او دغه صحیح بخاری کې 7275 احادیث دي او چې تعلیقات وسره یو ځای کې نو څه د پاسه 9000 احادیث دي او دا احادیث یې خلاصه رایستي ده د 6 لکو احادیثونه 6 لاک دا یې په دې 1400 کالو کې جمع کړي دي د شیوخونه او دې کې دومره احتیاط کړی دی چې زه تاسو ته 2 واقع بیانوم دا دغه خو بیان خو د سیرت ته خدا ضمناً چې خبر راځي نو دا بیانول ضروری دي چې تاسو کې فرق راشي کم از کم تاسو خپل زړونو کې دا خبره یقینا کې نه وای چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې او احادیث چې مونږ ته رسیدلي دي دا تاریخي واقعات نه دي دا د خلکو د خبرو په شان نه دي تاویلی او ماویلی دا ډېر په محفوظ طریقې سره مونږ ته رسیدلي امام بخاری رحمه الله د حدیث د جمع په سلسله کې یو علاقې ته لاړو هلته یې ولیدلو چې دلته کې یو شیخ دی یو محدث دی هغه سره احادیث دي چا سره به چې به واورېدل د سره 10 احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هلته به لاړو هغه نه به هغه روایات اخیستل د سره 20 دي د سره 15 دي چا سره لږ چا سره ډېر نو دې محدث څخه چې لاړو نو په تپوس د کور ته ورسېد دروازه یې وټکوله نو هغه چا ورته وویل چې دغه کور دی نو هغه محدث راووت هغه چې راووتو نو هلک سلک وشو تپوس وشو ورته وویل چې ما اورېدلي تا سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دي وی چې ورته وویل چې زه تا نه حدیث اخذ روایت دپاره راغلم هغه ورته ویل لږ صبر وکړه ما نه څاروی خلاص شوی دی هغه څاروی نیسم نو بیا به کینو په کلاره نو قچر ته نه خلاصه شوي وه نو هغې نیول نه ورکو نو هغه داسې سمنځ لرې وه او دا مالک یې دلته ولاړ د دې ورپسې ورو تلو هغې نیول نه ورکول نو ده ورته دا جولۍ داسې ونیوه لکه زمونږ په دې علاقه کې هم چې زمیندار کاکا خره نیسي نو دا جولۍ ورته داسې راغونډه کړي او مخصوص اواز ورته کوي نو خره راشي هغه وایي چې په دې کې چڼې دي نو دی چې څنګه نږدې راشي نو وینیسي جولۍ تشئ نو امام بخاری رحمه الله تماشه کوي دا محدث تشه جولۍ نیولې ده هغه قچر ته اواز کوي نو هغه قچر راله نږدې چې څنګه نږدې راله بس اقدم ورته
الله سي ته چاپیره کله غاړې نه پړې وته څنګه وته په غاړه کې واچوله او جوړې ته شو. امام بخاری رحمه الله روان شو واپس، نو هغه سړی ورته وایي چې صاحب چېرته لاړې راشه چې کینو حدیث ته بیانو. دی ورته وایي چې نه زه تا نه اخلم. وی ولې؟ وی تا د څاروي سره دا ځناور دی خو ده سره تا دوکه وکړه ځکه چې ستا جوړۍ تشه وه او تا په تشه جوړۍ دا څاروی راوغوستو. نو هسې نه چې ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې دوکه کړي نو زه تا نه اخلم. نو دا احادیث داسې نه دي جمع شي چې بس په بس باندې زه ناست یم په ټانګه کې سور یم په فلانکي سړي سره په لار روان یم هغه حدیث کې دا راغلی حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے. نن سبا یو ګلکار پلستر والا ترکان هغه هم لګي حدیث میں اس طرح آیا ہے. ته چې ورته کومه خبره د عالم د خولې کې دی دا نه مني حالانکې د حدیثو په لفظ نه پوهېږي. نو حدیث بیان الله سے آسان کار نه دی چې تا ته هر کس و ناکس هر یو سړی هغه بیان کې ته بیا بیانې. دا داسې را رسېدلي چې د هغه تاریخ پیدایش د هغه ناسته ولاړه. شان ورشاه کشمیری رحمه الله فرمایي چې زمونږ په اکابرو کې یو تیر شوی دی علامه شمس الدین ذهبي رحمه الله مشهور محدث چې په رجالو باندې کتابونه لیکلي. شان ورشاه کشمیری رحمه الله زمونږ په هندوستان کې تیر شوی او ډېره حافظه یې الله جل شانه قابلیت او لیاقت ورکړه. هغه فرمایي چې د حافظ ذهبي رحمه الله ته د احادیثو د رواتو چې چا احادیث نقل کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول محدثین ورته داسې په یو میدان کې ودرې او دی په یو غونډۍ ولاړي او د یو محدث په سر لاس کې دی چې دا سړی څوک دی د په باره کې ته څه وایې تاریخ پیدایش څه دی تاریخ وفات څه دی د ده ژوند څنګه تېر شوی دی نو دی به تا ته د باره کې تفصیل بیان کړي د هغه سیرت به ته پوره بیان کړي. دا د حیرانګۍ خبره ده. الله جل شانه د خپل دین د حفاظت لپاره د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د احادیثو د حفاظت لپاره داسې امت کې داسې افراد پیدا کړي. دا موږ خو د دنیا په لانجو وخته یو موږ ته خو پته نشته د دین په خوږو موږ نه یو پوهې داسې افراد پیدا کړي چې د هغې حافظې ته سړی حیران پاتې شي. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا تاریخی قول نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه بیا سدرة المنتهى ته پورته شو. نو سدرة المنتهى دا ونه ده روایاتو کې بیا د دې مختلف نقشې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت شوي. وای ما وکتل چې په دې باندې پتنګان راتلل پتنګان ببوزي دا پې راتلل خدا سے حسین او جمیل ببوزي د سرو د سپینو پې راتلل چې ما نو لیدلي چېرته او د دې د پاڼو او د ونې رنګونه مختلف بدلول چې زه هغې ته حیران شو چې دا څه قسم ته ونه وه او داسې مخلوق بعضې وایي چې دا فرښتې وي د الله جل جلاله. د دې ونې حسن و جمال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بیان کړی نه شو بیانول چې د هغې په باره کې زه تاسو ته څه ووایم. قرآن کریم کې الله جل شانه د دې ونې تذکره کړې ده عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى سخ عندها جنة المأوى دغه سدرة المنتهى سره جنت المأوى ده جنت هم دې ځای کې ده. الله پاک دې مونږ ټول بوزي او جنت لپاره اعمال او تیارې په دنیا کې کول پکار دي چې حرامو کې مبتلا حرام پرېږده چې د ګناه ارتکاب کې ګناه نه ځان ساته چې دنه ګناه وشي نو بیا د الله جل شانه نه توبه وباسه رجوع وکړه الله پاک ته چې الله بد رانه شوي د الله جل شانه چې کوم احکام دي په هغې باندې عمل کو چا سره د ظلم زیاتۍ نه ځان ساته. سهار مونږ پرون حدیث مبارک وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغه د لاس او د ژبې نه محفوظ وي د لاس او د ژبې نه محفوظ وي. نن سبا د مسلمان نه د لاس نه بل مسلمان محفوظ دی نه د ژبې نه هر یو داسې نه دی لیکن په معاشره کې ډېر کسان داسې شته د لاس نه دی محفوظ. پردی مال پردی جان پردی وینا هغه ورته یو ډېر آسان ښکاري. مال نه دی محفوظ جان نه دی محفوظ عزت نه دی محفوظ او بیا چې کوم دی نو د ژبې نه
جبې نازیت رسي د جبې تکلیف خو دومره دی د جبې زخم چې عربي شاعر وای جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د تورې د نیزې د برچې د خنجر د چړې د چاقو زخم بخشي خو د جبې زخم نه کېږي جبې زخم نه کېږي تر عمر پورې هغه پیغور د سړی نه یریږي هغه بیزتی د سړی نه یریږي چې د یو کمزوري سړی او ظالم او جابر زبردست کړي ځان ته سوي تر عمر پورې نه نو د جبې زخمی کول نه ځان ساتي د جبې د تور ډیره سخته ده غیبت مکو د چا چې هغه ته ورسیږي خبر شو هغه زړه ته څومره سخته صدمه رسي مخ په مخامخ باندې د چا بیزتی مکو د چا تحقیر مکو د چا توهین مکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان دغه د لاس او د جبې نه محفوظ وي جنت رتلو لپاره اعمالم پکار دي دا صرف په تمنا مکی مونږ سره یو طالبو هغه به مونږ په مازیګر چې د مدرسې چوټي بشو مازیګر نه ماښامه پورې به وقفه و د مدرسې نه د بهر تلو اجازت بو نو هغه به په لار روانو کراچۍ کې نو سړک بو دیخوا به بنګلې وي دیخوا به بنګلې وي د خلکو نو ده به وي یا الله داسې بنګله د نه غواړم او اوسې د نه غواړم نو مونږ به ورته وایي چې دې بنګلې دپاره خو سړی څه وکړي او بل دا ده چې ته په بنګله څه کې ته خو طالب یې کله به وي 1 کروڑ روپۍ د نه غواړم او اوسې د نه غواړم نو دې دپاره د سکولو ضرورت دی چې څه لاس پې وایې نو بیا وکړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې دعا د الله جل جلاله نه مغواړه چې په هغې کې د آداب او رعایت نه شوی پکې د آداب او خیال نه ساتل شي دا د دعا د آداب او خلاف ته ستا سره جوړیږي نه ته څه کښېنه یو سړی دی ډاکټر ته روان شو پیسې ورسره لږې دي یا پوره دي دی وایي چې یا الله زما دا بیمار دی زه ډاکټر ته ځم دا هیله واله زه کوم ته زما دې مریض ته شفا ورکړي یا ورسره نشته بوتلی نشي اسباب ظاهری نشته یا الله ته زما مریض ته شفا ورکړي دا ټیک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي هغه زوی موزه کو او بیا دعا وغوښته موږ پسې دعا کوله نو وی په دعا کې اللهم انی اسألک قصرا فی یمین الجنه یا الله داسې ماڼۍ د نه غواړم چې د جنت ښي طرف ته نو زوی ورته وایي چې داسې دعا مه غواړه په دعا کې قید مه لګو په دعا کې قیودات مه لګو الله جل شانونه د جنت سوال کو بیا الله په خوښه چې کوم ځای کې ده د جنت الفردوس سوال ته نه کولی شي خو داسې سوال چې داسې ماڼۍ راته راکړه چې د جنت ښي طرف ته د دې څه مطلب شو نو دا ځان ته قیودات پکې نه دي لګول پکار نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم سدرۃ المنتهى ته ورسېد د هغې حسن د هغې جمال د هغې ښایست رسول الله صلی الله علیه وسلم تر یو حده پورې بیان کړی دی خو په خپله فرمایي چې زه نیم خبر چې دا سو لکه مونږ وایو د خوب کتل چې وي عندها جنت المأوا د سدرۃ المنتهى سره د جنت المأوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله د جنت سیلم کړی دی جنت په دنیا کې جنتونو سیلې وکړي نو جنتونه ورته الله جل جلاله اخور یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه ته دا صحابه څومره خوش قسمت خو ډېرې سختې په د دین په باره کې تېرې شوي هسې ورته دا څیزونه نه دي میلاو شي صرف په دې نه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پیدا و د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې خو ابو جهل هم پیدا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو ابو لهب هم پیدا و ترې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو امیہ بن خلف هم موجود دی سیکړي دي سختې برداشت کړي کورونه یې پرېښي دي ښځې ته پاتې شوي بچي ته نه پاتې شوي مال او جایداد ته پاتې شوی کاروبار ته پاتې شوی د خپلو پردو د قبیلې پیغورونه یې په سر اخیستي دي خبرې به ورته کېږي عزتونه یې اخیستی شوي هسې نه دي شي صرف د الله او د الله د رسول لپاره او د دین اسلام لپاره هر څه قربان کړي په دا ویله ګوري نو تاسو بیا په دنیا کې وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت ورکوي حضرت عمر رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے عمر زه په جنت کې تیرېدم نو یو ښکلې ماڼۍ مې ولیده نو د هغې یو اړخ ته یوې ښځې هوره واغه هغې اودس کولو چاردام نو په هغې باندې لیکلي زه هغې ته دننه کېدم د هغې حسن ته زه حیران شوم د هغې محل او د هغې ماڼۍ
نو چې زه دننه کېدم نو په هغې باندې لیکلي عمر ابن خطاب نو چې ما وکتل نو زه دننه نه شم ستا غیرت زما یاد شو لکه په دنیا کې چې پردي کور ته سړی نه دننه کېږي نو وایي حضرت عمر رضی الله عنه چې واورېدل نو سترګو نه یې اوښکې لاړې غټې غټې او ویې چې یا رسول الله علیک اغار زه به په تا باندې غیرت کوم یعنې تا ته خو اجازت و چې دننه شوی وې زما کور رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د غیرت تذکره په دې موقع کړي غیرت ښه شی دی چې بچا کېږي ډېر ګناهونه او معصیات داسې دي چې د غیرت د وجې نه سړی د هغې نه محفوظ پاتې شي نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله جل شانه د جنت سیلو جهنم ورته وښولو لرې نه دا جهنم دی چې امت ته د هغې بیا الله جل شانه ورته اسم وی او لیدلی بیان وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه پورته شو هغه چې کوم ملګري ورسره راغلي وو هغه لاندې پاتې شوي دلته نه جدا سورلۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي چې هغې ته رفرف وایي رفرف په عربۍ ژبه کې قرآن پاک کې د رفرف تذکره ده متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان جنتیان به پر رفرف شین باندې ناست دي دا په جنت کې الله جل شانه جنتیانو ته ورکوي رفرف څه شی دی یو غالیچه ده یو قالین دی شین رنګ دی خدا صرف د بیان سره تعلق نه لري د دې لیدو کې او وینا کې ډېر زیات فرق دی د ځمکې د اسمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بره تللی دی پر رفرف باندې تللی دی نو د جنت المأوا او سدرة المنتهى نه بره یو مقام دی چې هغې ته مقام صریف الاقلام وایي صریف الاقلام هغه ځای ته الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وخېجولم دا څه شی دی مقام صریف الاقلام اقلام جمع د قلم ده او اقلام قلمونو ته وایي او صریف چې کله قلم په کاغذ باندې کاتب راکاږي ولیکل کوي نو د قلم نه یو خاص قسم ته आवाज راوځي دې आवाज ته صریف الاقلام وایي لکه تاسو ته به یادي مونږ چې په تختۍ باندې په قلم باندې ولیکل نو هغې به کر کول نو دا کر چې کوي دې ته ویل کېږي صریف القلم نو صریف الاقلام یو ځای دی دا د هغې نوم دی خو دا داسې ځای دی چې د الله جل جلاله نه د ځمکې په باره کې کوم تکویني فیصلې کېږي نو هغه دلته قلم لیکي د الله پاک د علم نه او د لوح محفوظ نه راځي قلم ته او قلمونه په خپله چلیږي هلته صریف الاقلام الی کلی کېږي فیصلې دا کار به کېږي دنیا کې دې وخت کې به دا کېږي دې وخت کې به دا کېږي دلته به دا کېږي زمونږ په تقدیر باندې ایمان دی په تقدیر چې الله جل جلاله هر یو شی په دنیا کې یو اندازه پیدا کړی نو د تقدیر فایده دا ده چې سړی به د یو نعمت په حصول باندې په خوشحالۍ کې تجاوز نه کوي او د یو مصیبت پر راتلو باندې به د غم نه ډېر غم کې به غلو نه کوي مبالغه به نه کوي ځکه چې مصیبت او تکلیف رالو نو دی به وایي چې دا د الله د طرف نه و لیکلی شوی او قلم په دې باندې چلیدلی دی د الله جل جلاله چې دا به کېږي او د الله جل شانه سره ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید الله پاک فرمایي چې ما سره یو قول تبدیلیږي نه یو فیصله چې وشو بدلیږي نه بیا نو چې تا باندې کوم مصیبت او تکلیف رالو دا الله جل جلاله سره لیکلی شوی نو ته د یو کافر دهریه یهودي نصاري هندو سکھ په شان جزا او فضا ولیکې تا خو ایمان دی په دې باندې چې دا شوي او یو خوشحالي چې ستا نصیب شو نو ته په هغې باندې بېځایه مستي ولیکې ځکه چې دا خو د الله جل شانه د طرف نه لیکلی شي د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله په باره کې راځي الله جل جلاله ورته مال ورکړی نو تجارتی قافله سمندر کې کشتۍ را روانې وي تجارتی نو غلام یې رالو مړی هغه ورته وایي چې صاحب کوم جهاز چې سمندر کې را روانو نو هغه ډوب شو خبر رالو چې هغه جهاز ډوب شو سره د سامانه سره د افرادو چې څومره عمله پکې و هغه ډوب شو نو دی ناستو دغه وخت کې د الله جل جلاله سره تعلق د الله جل جلاله سره تعلق د الله پاک سره تعلق د مسلمان پس سره جوړیږي په مس سره په ذکر الله سره په تسبیحات سره
په دعا سره، په ذکر باللسان سره، ذکر بالقلب سره. دا د الله جل شانو سره د تعلق ذریعہ دی. ته د خدای پاک سره تعلق دې ځای کې پیدا کولای شي، په کور کې پیدا کولای شي، په بازار کې جوړول شي. بازار کې داسې واقعات شته چې په بازار کې دکانداران او د هغه ژبه د الله جل شانو د ذکر نه نو درېږي. دلته کې کپړه ګس کوي لګیا دی، اول ته د الله سره تعلق دی، هغه وخت ضایع کوي نه. نو تعلق مع الله دغه ته وایي. نو دغه وخت چې د الله جل شانو سره کوم تعلق جوړو، هغه کس خبر راوړو چې صاحب هغه جهاز ډوب شو، نو داسې یو ساعت سر ټیټ نیول او بیا سر پورته کو، نو وی چې الحمدلله. بیا هغه خادم هغه حیران شو. څه وخت پس بیا خبر رالو چې هغه خبره دروغ وه او طوفان راغلی خو جهاز بچ شوی دی او مال صحیح سالم غاړې ته رارسېدلی دی. بیا د ته هغې خادم خبر راړو، غلام وی چې صاحب هغه مال بچ را ورسېدو، هغه خبره دروغ وه، هر څه محفوظ دي. د بیا سر ټیټ نیولی نو سر یې اوچت کو، وی الحمدلله. نو هغه خادم دې تپوس کوي چې صاحب زه خو په دې قصه پوه نه شم چې کله فارغ شو چې تاسو ته ما دا خبر راړو، تا ته مې وویل چې جهاز ډوب شو، نو تا بیا مې وی چې الحمدلله، چې مې وی جهاز بچ شو، نو تا بیا وی چې الحمدلله. نو په دې خو زه پوهېږم چې جهاز بچ شو نو الحمدلله ووایې، ځکه چې نعمت دی لوی، او په دې باندې پوه نه شوم چې جهاز ډوب شو نو په هغې ته الحمدلله څنګه ووایي. نو هغه ووایي چې نه د جهاز په ډوبېدو ما الحمدلله ویلي دي او نه مې د جهاز په بچ کېدو الحمدلله ویلي. دا الحمدلله چې ما ووایي اول، نو په دې مې ووایي چې تا ما ته د غم خبر راړو، نو دغه وخت کې زما د زړه چې کومه رابطه د خپل رب سره وه، ما وکتل په هغې کې فرق نو راغلی چې څنګه مخکې وه هغسې وه جاري وه. نو ما ووایي الحمدلله. او چې کله تا خبر راړو د خوشحالۍ، نو دغه وخت کې ما وکتل زما د زړه په رابطه کې د خوشحالۍ د وجې نه فرق نو راغلی، زما د خپل رب سره تعلق هم هغسې و. نو ما ووایي الحمدلله. دې ته مسلمان وایي چې مونږ کله د غم د وجې نه هر څه پرېږدو او کله د خوشحالۍ د وجې نه او د مستۍ د وجې نه هر څه پرېږدو. نو به هر حال قلم چې د الله جل شانه د طرف نه اوچلیږي، تقدیري فیصله وشي، هغه په دنیا کې او په اسمانونو کې هغه کارونه بیا کېږي. دې مقام ته ویل کېږي صریف الاقلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه رفرف رالو په پردو کې دننه او په هغې باندې زه سور شو، او بیا مقام دنا فتدلا ته چې د هغې په سورې نجم کې قرآن پاک کې الله جل شانه تذکره کړې ده، هغه مقام ته الله جل شانه زه وخېژولم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. بیا مقام دنا فتدلى تلار، هغه کوم مقام دی؟ د الله جل شانه د قرب ځای، د دیدار خداوندي ځای، د الله جل شانه سره د شرف هم کلامۍ ځای چې الله پاک سره خبرې کړي. موسی علیہ السلام په انبیاءو کې راځي، هغه ته کلیم الله وایي. کلیم الله هغه کس چې الله جل جلاله هغه سره خبرې کړي، کلیم الله. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله پاک خبرې کړي. په انبیاء وحی راځي، لیکن د فرښتو په واسطه راځي، په زړه باندې القاش. پیغمبر ته الله جل شانو د خپل طرف نه داسې دلایل ورکړي نښې چې د هغه پیغمبري او نبوت څرګند معلومیږي خلکو ته. د وحی په ذریعه راځي، براه راست خبرې چې د رسول د کوم پیغمبر سره شوي دنیا کې کلیم الله موسی علیه السلام دی، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معراج په واقعه کې چې روایات او صحاحونه ثابت دي. د الله جل شانه دیدارم یو قول الله دی چې دلته شوی دی. البته د صحابه په دې کې اختلاف شته، بعضی وایي چې نه، بعضی وایي چې او. خو به هر حال کچره د الله جل شانه دیدار د هغې د ذات او د حقیقت سره نه شوی، نو د هغې د انوار او هغه تجلیات یې لیدلي دي، پردې د نور د الله جل جلاله سره زیارت او خبرې اترې وشو، ملاقات شو. په دې کې څه وشو الله جل شانه ته پته ده، خو یو څو خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې تذکره کړې ده، د هغې ذکر راځي. الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه ډالۍ د الله پاک محامد دي،
تعریف. زمونږ رب ته د هیڅ ضرورت نشته، یاد ساتئ. هغه په هر څه باندې پوره دی. که هغه ته راضي کې او ډالۍ ورکې نو هغه په څه باندې خوشحالېږي چې د هغه تعریف وکړي، محامد د هغه تعریف بیان کړي. چې څومره الله جل جلاله په تعریف خوشحالېږي دومره په بل یو کس نه، او ځکه چې هغه مستحق د تعریف دی. زمونږ قرآن کریم د الله جل شانه کلام عظیم قرآن پاک شروع کیږي د دینه الحمدلله رب العالمین. لومبه ټکی د قرآن پاک څه شی دی؟ الحمد. ټول حمد و ثنا تعریف د الله جل جلاله ته خایږي چې هغه رب العالمین دی، پروردگار دی. الحمد. او بیا ټول قرآن پاک باغې بصیر راځي. نو د ثنا او صفت لایق د الله جل جلاله ذات دی چې څومره په خو الفاظ سره دغه تعریف وکړي نو دومره خوشحالېږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډالۍ دی. دا موږ چې دی که نه موږ چې مونږ کوو، دا د مؤمن معراج دی. په دې کې بنده مؤمن د الله پاک سره خبرې کوي. خدا زمونږ بدقسمتي چې د موږ د سر نه تر خیره پورې بیا مونږ په دې کې دکان حساب کتاب کوو، او بیا په دې کې چې کوم دی نو کروڑی بو د دنیا معاملات په معراج کې، حالانکه دې وخت کې ته الله جل شانه ته مخامخ ولاړې. زمونږ اسلاف او بزرگان وایي کته وی چې ما سره د الله خبرې وکړي نو داغه کلام پاک قرآن پاک تلاوت کا، او کته وی چې زه د الله جل جلاله سره خبرې وکم نو په موږ باندې ودرېږه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دا بنده د الله جل جلاله سره خبرې کوي او الله پاک جواب ورکوي. نو دا د الله جل شانه سره هم کلامی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ډالۍ محامد تعریفات، او د الله جل شانه د طرف نه چې کومه ډالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شوې، یو حدیث مبارک کې درې سيزونو تذکره راځي. یو مزونه 15 صلوات 5 15 مزونه، دا ډالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ورک. اول 50 او بیا په آخر کې 15 شو. دا د دې ډالۍ نن سبا ناقدرې کېږي. په محله کې چې 200 کسان پاتې کېږي په جماعت کې، وګوره چې آیا دا 200 کسان جمع ته مسترازي؟ په دې کې څومره کسان داسې دي چې هغه مونځ نه کوي. دا دومره عظیمه ډالۍ ده چې جنت ته په دې باندې داخليږي. ستا د جنت او د دوزخ په منځ کې فیصله هغه په دې مزونو سره کېږي. رومبه عذاب چې په قبر کې ملاويږي هغه د دې په وجه چې د دې تا خیال نو ساتل. حساب کتاب چې په ورځ د قیامت اول کېږي نو د مس په باره کېږي چې مز د خره وته نو نور معاملات په هغه پسې دا غي نفعل نيسه چې دغه مخي، او چې مز دی غلط وروته مزونه د نکول مزونه د خطا کول، بیا به نور معاملات هم ټکنی د الله جل شانه په دربار کې. نو دا عظیمه ډالۍ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک د دې امت لپاره ورکړي د 15 مزونه. دویمه ډالۍ چې ورکړي دا غسه هغه خواتیم سوره البقره، د سوره بقره آخري آیات چې هغه آمن الرسول د دوو آیاتونو کې آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بديك دعاء دا كلام دا الله جل جلاله ده فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل شوه ده. بديك الله جل جلاله خپل بندگان وتا دا دعا غستو طریقه خي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. اے زمونږ پروردگار کچره مونږ نه هیر شل نو مونږ مؤاخذه مکو، مونږ نیسه مپاغه په هیر، او اخطأنا او کومږ خطا شو نو زمونږ مؤاخذه مکو. ربنا ولا تحمل علينا اسرا، او یا الله په مونږ باندې دومره بوج ماچو کما حملته على الذين من قبلنا، لکه څنګه چې په نور امتونو ته چولې مخکې
د بنی اسرائیل چې کپړه په پلیته شوه نو بیا به چې تر څو په کینچۍ باندې کپړه پرې کړي نو په چاقو په چاړن تر هغې موز نه کېږو مونږ چې کپړه وینځو څومره اسانه ده چې کپړه پلیته شي وینځه موز دې پکې ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به او یا الله هغه بار په مونږه ما چې زمونږ طاقت او وس د هغې د اوچتولو ني طاقت او وس د هغې د اوچتولو ني اوس چې کله د یو سړي داسې یخ کېږي چې لاس پې جام کېږي او حکم دا وی چې نه په هر حالت کې به په د یخ اوبو اودس کې نو د هغه به وینه په بدن کې جام کېده مړ به او که چېرې دا حکم وی چې اوبه ویو که نه وي تیمم به نه کې خامخا به اوبه استعمالوي نو بیا به څومره سختي وه څومره تکلیف په دې حالت کې چې الله جل جلاله څومره سهولت راوستی دی مسلمانان بعضې بدقسمت هغه مز نه کوي څومره سهولت دی چې اوبه نه تیمم کوه چې د یخ د لاسه نشي کولی او دس نشي کولی غسل نشي کولی تیمم کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنگ کې په یو غزوه کې کافر سره جنگ و واپسۍ کې راتلل نو بعضې کسان زخمیانو یو صحابي زخمی په سر باندې لګېدلی په سر کې زخم زخمی حالت کې په جنابت کې شو غسل پې واوړېد نو صحابو ته دغه وخت کې تفصیلي دا مسله معلومه نه وه چې آیا جنبي سړی چې غسل پې اورېدلی دی اوبه نشي استعمالولی بیمار وي نو دی تیمم کولی شي او که نه نو دې صحابي ورته ووایي چې زه خو اوبه نشم استعمالولی څنګه چلو کوم نو صحابه ورته ووایي چې بغیر د غسل نه خو کار نه کېږي نه پاکې او صحابه خو زمونږ غونې نو چې یاره معمولي غونې تکلیف دی ټوخی دی ته به د نو راشه مس پرېږده نو مس خو یې پرېښونه نو هغه وایي ښه چې بغیر غسل نه مز نه کېږي نو ویې لامبل چې ویې لامبل نو سر کې زخم ته هغه اوبه دننه پرېوتې هغه اوبه چې زخم ته دننه پرېوتې نو د هغې نه وفات شو شهید شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا ولې کېدای شي چې حالت یې دومره سخت نو صحابه وی چې یا رسول الله د غسل ضرورت وته غسل یې وکړو نو ځکه د هغې نه مړ شو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تفصیل معلوم کړو نو بعضې صحابه ورته ویلو چې غسل به کوې نو هغوی ته یې فرمایل دا تاسو وجلی دی دا تاسو وجلی دی بیا بیا یې فرمایل او د ناراضتیا اظهار یې کولو وی چې دا تاسو وجلی دی چې تاسو ورته دا مسله بیان کړې ده چې خامخا به غسل کې غسل نه بغیر د کار نه کړي نو زمونږ په دین کې دومره سهولت دی نو الله جل شانه فرمایي ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا یا الله هغه بوج په مونږ باندې ما شي ولا تحملنا ما لا طاقت لنا او په مونږ باندې هغه بوج بار ما شي چې مونږ دغه طاقت نه لرو واعف عنا مونږ ته عفو وکړه واغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړه وارحمنا مونږ باندې رحم نازل کړه انت مولانا ته زمونږ مالک یا الله ته زمونږ آقا یې ته زمونږ رب یې ته زمونږ مالک فانصرنا علی القوم الکافرین په کافرانو باندې مونږ ته نصرت او مدد راکړي حضرات اهل علم وایي چې قرآن کریم کې څومره دعاګانې دي دا الله جل جلاله خپلو عبادو ته ښوولي دي نو دې نه معلومیږي چې دا دعا دې وغوسته نو الله پاک یې قبلوي ځکه یې ښوولي دي چې پلار خپل زوی ته وایي چې ته مانه وغواړه ته مانه وغواړه داسې وغواړه د ته خوند ورکوي یو زوی دی نیازبین پلار سره پیسه ډېره ده ته مانه څه شی وغواړه چې زه درکړم داسې داسې ما ته ووایه چې دا شی راکړه دا شی راکړه دا شی راکړه نو د پلار یې خوشحالېږي چې زما زوی دی او ما نه یې وغوښتل نو هغه ورته ورکوي نو الله جل جلاله چې بنده ته وایي چې داسې غواړه داسې غواړه مانه داسې غواړه او بیا نه ورکوي هغه سخي بادشاه هغه کریم ذات داسې کېدی نه شي نو چې کومه دعا ته غواړي نو هغه درکوي نو دا خزانې دي چې الله جل شانه دا هدیه در ډالۍ اوس دلته کې دغه مسلمان دی پوه نه دی دی دعا نه غواړي دی دا وایي نه دا څومره لوی شقاوت ته محرومتیا ده یو حدیث مبارک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال او د جنت مثال داسې بیان شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې زما او ستاسو مثال داسې دی چې یو ځای دی یو محل دی په هغې کې دسترخوان غوړېدلی دی په هغې کې هر قسم طعامونه پراته دي او یو کس داعي د هغې په دروازه باندې ولاړ وي هغه خلکو ته وایي چې راشئ راشئ او دننه کښېنئ دسترخوان ته راشئ نو بعضې کسان راننوځي
او بعضې کسان تیر شي پروا پې نه لري. چې کوم کسان راننوتل هغوی به مختلف قسم خوراکونه وخوري او چې کوم تیر شول نو دا محروم پاتې شول. نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دسترخوان هغه جنت دی او هغه دعوت څه ته ورکوي دین اسلام طرف ته دې دسترخوان ته رابلي. نو چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې لبیک ووی او قبول یې کو نو دې جنت ته داخل شو. او چې څوک دغسې تیر شول نو هغه نه. نو دا خواتین د سورې بقرې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکړي. اوس بنده دی دا حتمی دا ځان سره غوټه کړي چې زه کله وغواړم نو الله جل شانه ما ته راکوي دا ځکه خو دا طریقه خو. دریم شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په واقعه کې د هدیه په طور د امت لپاره الله پاک ورکړو هغه دا چې ستا په امت کې څوک د ګناه کبیره مرتکب شوی د ګناه کبیره غټ ګناهونه ترې نه شوي نو زه به هغه معاف کوم دی به د کافرو سره په جهنم کې نه پرېږدم دی به راوباسم او جنت ته به یې داخلوم دی به د کافرو سره نه پرېږدم. بعضې به الله جل شانو په خپل فضل سره راوباسي او بعضې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت سره راوباسي او بعضې به د ملائکو په شفاعت سره راوباسي. که تاسو وایئ چې بیا خو ګناهګار او چې چا ګناه نه ده کړې په هغه کې فرق څه شو؟ فرق ډېر زیات دی زما ورونو، فرق ډېر دی. فرق دا دی چې نن سبا ته د خټو لوډو په کور کې پاتې کېږي او بل سړی په بنګله کې پاتې کېږي نو ته د هغې خټو په کور باندې سود کې ته څومره زور لګې چې زما د همداسې بنګلۍ نو په جنت کې به په درجو کې فرق وي. یو دویم دا ده چې کبایر دي کړي نو جهنم کې به سزا خوري نو د هغې نه پس به راوځي. کافر سره به په جهنم کې همیشه نه پروت، کافر به په جهنم کې همیشه پراتی، هغه به همیشه مسلمان به یو ځل راوځي او بیا به دایمي دی په جنت کې پروت. هغه زمانه څومره ده چې دی په جهنم کې وي هغه د ګناهونو د اعمالو بدو په حساب سره ده. الله پاک دې مونږ وساتي. الله جل شانه دام کولی شي چې خدای دې راضي کو په آخر کې د توبه وویسته نو کړي ګناهونه معاف شي. دا هغه وخت کې ده چې ګناه دې په سر پاتې د دنیا نه لاړې د چې کله دې توبه وویسته نو الله جل شانه په هغې باندې د عفو قلم دلته راکوي. نو شپېته کاله که تا سود کړی او یا کاله دې رشوت خوړلی دی، زنا او شراب نوشۍ کې په نشو کې اتیا کاله مبتلا وې او په آخر کې د توبه وویسته نو دلته د هېڅ ګناه پاتې نه شو. الله پاک معاف کړه. دا هغه وخت کې وه چې ته مؤمن یې او تا باندې ګناهونه لاړ هغه در باندې بارو. نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې الله جل جلاله دا درې ډالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. ان شاء الله بیا واخر دعوانا الحمدلله.